يؤخذ حديثهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما قدرمندو اللہ جل جلالہ عمن والہ منگو تاسو بانی یو عظیم فضل کرم مہربانی احسان عنایت معاملہ وکړه چې الله جل شانه منگو تاسو تا دا مبارک ورځ دا وړوکی اختر د عید الفطر الله تعالی ایمان او سلامتی سره نصیب کړل او الله تعالی په خیر عافیت سره دوم باندې د روزې میاش صحیح سلامت د خپل عبادت سره الله تعالی تیر کړلې په دې باندې موږ د الله تعالی څومره هم شکر ادا کوو دا کم دی. زما قدرمندو دا وخت چونکه ډېر کم دی په دې کې اهم خبرې پکار دي. ما چې کم تاسو مخې ته آیت او روایتونه بیان کړل په دې کې یو مضمون طرف ته اشاره ده، هغه د اهل سنت والجماعت. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فرمائی ما دا سورہ آل عمران آیتنا 106 107 ستاسو مخت بیان کرل. اللہ تعالیٰ فرمائی دا قیامت پورت با دا زین خلقو مخون با سپنوی، دا زین مخون با توروی. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، دا زین خلقو مخون با توروی، دا زین خلقو مخون با سپنوی. آغا خلق چی دا غوی مخون تور دی دوی ته به فرشتې وي اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان نه وروسته مو کفر کړی، فذوقوا العذاب، عذابونه اوسکئ بما کنتم کم چې تاسو دا کارونه کول، تکفرون نافرمانیم کوله. د نافرمانۍ د وجې نه په تاسو باندې عذاب راللی. د داسې خلکو مخونه به تور وي او هغه خلک چې د هغوی مخونه به سپین وي. فاما الذین ابیضت وجوههم، دا چا مخونه چې سپین وي الله تعالی فرمای ففي رحمت الله، دا خلق به د الله تعالی په رحمتونو کې به وي، برکتونو کې به وي، د الله تعالی انعاماتو کې به وي. هم فیها خالدون، همیشه به د الله تعالی په انعاماتو کې به دا ځلیږي. دا جنتیان خلق دی ځکه د دوی مخونه روښانه دي او سپین دي او پړقېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چې دیتا موږ رئیس المفسرین فرمای دی آیت کې بیانویم یوم تبیض وجوه، دا چا مخونه چې سپین دي دا هغه خلق دی اهل السنت والجماعت. اهل سنت والجماعت خلق دی هغه خلق چې په سنت باندې عمل کوونکي دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو په طریقې باندې عمل کوونکي دي. او هغه خلق کم خلق چې گمراهان دي مخونه تور دي، هغه خلق چې د هغوی قیامت په ورځ باندې مخونه تور وي، اهل البدع والضلاله، دا گمراهان دي او دا بدعتیان خلق دي. بدعت مطلب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې نه ہٹ کر دوی روان دي. حضرت ابن سیرین رحمه الله چې یو مشهور تابعی دی، د دې ما تاسو مخې ته یو روایت بیان کو مسلم شریف کې 11 نمبر صفحه باندې دا روایت ته فرمای وای کله چې وای عام حالات و نو مونږ به چې حدیث معلومات کولو نو مونږ به د استادانو تپوس نه کوو چې سند بیان کا، بس مونږ به یو روایت بیان کا. خو چې کله فتنې واقع شولې او هر قسمه خلق پیدا شو، دروغ او رښتیا پکې رالل، نو مونږ به بیا ورته سمو لنا رجالکم، مونږ ته ووایه څوک دی ستا مشر چې تا ته حدیث بیان کړی دی، روایت بیان کړی دی. فینظر الی اهل السنت، چې مونږ کتلو که دا استادان اهل سنت والجماعت دي، حدیث به مو اغستو منلو به مو، او چې د دوی استادان اهل البدع گمراهان به مونږ به بیا د دوی روایت نه اغستلو. نو دینه دا معلوم شولو چې اهل سنت هغه خلق دی چې د هغوی روایت منلی شوی دی، هغه خلق دی چې هغوی متعلق قرآن کې راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی فرمای د دوی مخونه به د قیامت په ورځ باندې سپین وي. یو روایت ته عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، یو روایت ته کنز العمال مشکات ترمذی شریف کې دا روایت راغلی دی. اوږد روایت ته ستاسو مخې ته مختصر بیانومه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یأتین علی الناس زمان، ما په امت باندې به یو ټیم راځي، داسې زمانه به راځي
چې دوی به بالکل هغه شانته کارونه کوي کوم چې بنی اسرائیل کړیو، تر دې پوري چې حذو النعل بالنعل، پړه به د پړو سره برابر وي، مطلب بالکل برابر سرابر براوانه. که په بنی اسرائیل کې چا ښکارا د مور سره زناکاری کړي د معاذ الله، زما امت کې به داسې بدبخت پیدا کیږي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بنی اسرائیل خو 72 ټوټې شوی، 72 فرقې جوړې شوی، زما امت په 73 فرقې جوړیږي، كلهم فی النار، ټول به دوزخ ته روان وي الا واحده، لیکن یو ملت او یو جماعت به داسې وي چې هغه به جنت ته روانې. قالوا من هي یا رسول الله، صحابو تپوس وکړو چې دا یو جنت ته روانې دا به څوک وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل ما انا علیه و اصحابی، دا هغه دی چې زما په طریقه باندې زما د صحابه کرامو په طریقه باندې ژوند تیری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې 73 کسانو کې 73 فرقو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو فرقه د یو جماعت د یو ډلې د جنت کېدلو چې کم زیر بیان کړلو دا هغه دی ما انا علیه، چې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې روانې. نبی علیہ السلام فرمان ما انا علیه، چې په کم طریقه زیما و اصحابي زما ملګری صحابه کرام دي. د نبی علیہ السلام طریقې ته موږ سنت وایو او د صحابه کرام ډلې ته موږ جماعت وایو. نبی علیہ السلام یعنی سنت او د صحابه کرامو ډله یعنی جماعت، دې ته ویل کېږي اهل سنت والجماعت. دا د دې روایت ترجمه موږ بیان کړه، ما انا علیه و اصحابی اهل سنت والجماعت. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی تبیض وجوه په آیت په تفسیر کې اهل سنت والجماعت بیانی. ابن سیرین چې دی وایي اهل سنت کوو نو موږ به روایت اخلو، ګنې نه اخلو. دا تاسو مخې ته ما یو څو روایات بیان کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، زما سنت لازم ونیسئ، زما د خلفاء راشدینو سنتونه لازم ونیسئ، لاس درنه چې دی هغه خطا نشي، پرې نږدئ چرته. و سنت وای ستا نه، سنت چې دی هغه فعل ته وای، کرنا کول، سنت وای کول ته یو لغوي معنی ده، لیکن اصطلاحي معنی ده ما واظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو کار باندې مواظبت پابندی کړی وي، پاتې کړی نه وي، چې نبی علیہ السلام په در په یو کار کړی وي مسلسل، دې ته سنت وای. که نبی علیہ السلام هغه کار کله کړی دی کله نه دی کړی نو دا هغه سنت دی چې هغه ته موږ غیر مؤکده وایو. که مسلسل کړی دی نو دې ته مؤکد وایو. که دا عادت دی نو دا سنت عادي دی، که دا عبادت دی سنت هدا دی، دا د هدا د هدایت هغه سنت دی. او یو دی د دې مخې ته کم ټکې دی هغه ته ویل کېږي حدیث. د سنت دا ټکې دا تقریبا 19 واره قرآن پر سنن دا ټکې چې کم ماده ده، سنت دا ټکې خو 14 دی لیکن ماده 19 واره قرآن پاک کې ذکر شوی دی. او دا حدیث دا ماده 36 واره قرآن کریم کې راغلی دی. حدیث ویل کېږي کہنا ویل، حدیث خو ویلو ته ویل کېږي کہنا. د حدیث معنی دا ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول فعل تقریر، تاسو به معنی کتلی وي د نبی علیہ السلام خبره، د نبی علیہ السلام کار، د نبی علیہ السلام مخې ته چا کار کړی دی دې ته ویل کېږي دا حدیث دی. او قرآن کریم کې دا حدیث ذکر داسې یعنی د حدیث معنی راغلی دا خبره کول. ومن اصدق من الله حدیثا، د الله تعالی نه به زیاته ښه خبره د چا وي نو خبرې ته ویل کېږي حدیث. و سنت او حدیث کې ډېر غټ فرق دی. حدیث چې دی هغه د علم نوم دی، د فن نوم دی، لکه څنګه چې عربي یو علم دی، انګریزي یو علم دی، یو لینګویج دی، یو ژبه ده. نو سنت یو علم، دا حدیث یو علم دی. د حدیثونو کتابونه دي ډېر شي او په زرګونو باندې حدیثونه دي. نو حدیث د علم نوم دی او سنت یو خاص علم دی د هدایت دی. په دې احادیثو کې دننه سنتونه تلاش کول دي، په احادیثو کې دننه سنتونه راغونډول دي. هر یو سنت حدیث کې دی شي لیکن هر حدیث سنت نشي کېدی. عموم خصوص مطلق دی، هر حدیث هغه سنت نشي کېدی، هر سنت حدیث کېدی شي. ځکه د حدیث معنی موږ بیان کړل، د نبی علیہ السلام قول، د نبی علیہ السلام فعل، د نبی علیہ السلام تقریر. تقریر ما تا تقریر ته نه وای، تقریر مطلب دا دی یو صحابي کار کړی دی نبی علیہ السلام څه نه دی ویلي دې ته تقریر وای، خاموشي.
د نبی علیہ السلام هغه خاموشي دا هم حدیث دی، دا هم حدیث دی. اوس د نبی علیہ السلام فعل تم حدیث وای، لیکن د نبی علیہ السلام فعل ته موږ سنت هم وایو. نو سنت خاص دی د نبی علیہ السلام هغه کار چې نبی علیہ السلام کړی وي او امت ته پرېښودی وي چې تاسو په دې طریقه باندې عمل وکړئ. اوس مونږ او تاسو په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې اهل سنت والجماعت چاته ویل کېږي. اهل سنت والجماعت هغه خلقو ته ویل کېږي، هغه ډلې ته ویل کېږي چې نبی علیه السلام فرمایي چې د هدایت لاره زمانه روانه شوله، زما صحابه کرامو ته میلاو شوله، د صحابه کرامو نه وروسته تابعینو ته، تابعین نه وروسته تبع تابعینو ته او د امت اخرنۍ ډلې ته هم دغه طریقه باندې د هدایت دا لاره میلاو شوله. دې ته ویل کېږي اهل سنت والجماعت. که یو سړی په فخر سره وایي چې زه اهل حدیث یم، زه په قرآن او حدیث عمل کوم، وروره زه اهل سنت والجماعت یم. اهل سنت والجماعت باقاعده په احادیثو کې د دې ذکر راغلی دی. ښه په فخر سره، ښه په باندې دوهل، ښه په نره سره مونږ ویلی شو چې مونږ اهل سنت والجماعت یو. ته ماته په قرآن حدیث کې اهل حدیث وښیه، د اهل حدیث ټکې راته وښیه چې اهل حدیث څه ته وایي. څومره چې هم روایات دي په دې کې زور په دې خبر راغلی دی چې تاسو په سنت عمل وکئ. په سنت عمل کولو ترغیب راغلی دی. علیکم بسنتي، زما په سنت عمل وکئ، د خلفای راشدینو په سنت عمل وکئ. بل روایت کې راځي فمن رغب عن سنتي، څوک چې زما د سنت نه ډډه کوي پاتې کېږي هغه زما نه دی. حضرت انس ته فرمایي چې حضرت انسه بچیا کستا دا زړه غواړي ان تصبح و تمسي که سهار و ماښام تېرې، په زړه کې د چا کینه او بغض مه ساته بچیا، په زړه کې د چا کینه او بغض مه ساته او بچیا دا یاد ساته دا چې دی دا زما سنت دی، دا زما سنت دی. ومن احب سنتي، څوک چې زما سنت سره مینه محبت ساتي، کان معي فی الجنه، زما سره به په جنت کې وي. نبی علیه السلام خپل کار طرف ته ترغیب ورکوي چې زما کار کوئ، زما عمل کوئ، زما فعل ته ګورئ. حدیث کې راځي من اکل طیبا وعمل فی سنتي وعمل الناس او امن الناس بوائقه دخل الجنه. کم سړی چې حلال رزق خوري، سنت عمل کوي، خلق تی د تکلیفونو نه محفوظ وي، دا سړی به جنت ته داخلیږي. صحابي راغله وایي زه به داسې کوم. نبی علیه السلام ورته فرمایل ولې زما طریقه او زما سنت نه دی خو زما سنت څه دپاره دی؟ فمن رغب عن سنتي فلیس مني، څوک چې زما د سنت نه ډډه کوي شاته کېږي دا زما نه بیا نه دی. نو روایات که مونږ راغونډ کړو، نبی علیه السلام فرمایي احیاء سنت، چې د سنت احیا کول، ژوندې کول دا غوره دی د بدعت نه. ځکه چې کم دی کې حدیث کې راځي، کم دی کې بدعت راځي، الله تعالی د هغې مثل سنت اوچتوي. دا سنت مقابل بدعت دی، د سنت مقابل بدعت دی. حدیث کې راځي چې سنت باندې عمل کې بدعت به ختمېږي، که بدعت باندې عمل کې سنت به الله تعالی ختم کړي. حدیث کې راځي من تمسک بسنت عند فساد امتی فلو اجر 100 شهید، څوک چې د فتنې فساد په ټیم کې زما په یو سنت عمل کوي 100 شهیدانو اجر او ثواب ملاویږي. دا نه دی ویلي زما په حدیثونو به عمل کوي، دا نه دی ویلي چې زما په حدیثونو عمل وکړي. ځکه حدیث د علم نوم دی، حدیث خو د علم نوم دی او د علم باندې زموږ ایمان دی. د علم یادولو فضیلت راغلی دی، په دې ځان پوهه کوي. د علم یادولو فضیلت راغلی دی. دا ماشومان قرآن یادوي که نه، د دې د یادولو فضیلت راغلی دی. حدیث کې راځي څوک چې څلوېښت حدیثونه یاد کړي، څوک چې مخکې ورسوي، دا به د دې به د شفاعت کوم. نبی علیه السلام فرمایي، نبی علیه السلام فرمایي چې څوک 40 حدیثونه یاد کړي نو زه به د دې شفاعت کوم، دا سړی به په جنت کې. نو دا حدیث د یادولو، د خورولو، د تبلیغ کولو حکم راغلی دی، لیکن عمل دپاره صرف سنت دی. ځکه چې حدیث او سنت کې ډېر غټ فرق دی. د حدیث 14 اقسام دي. حدیث کی صحیح دے، صحیح لعینه دے، لغیره دے، حسن لعینه دے، لغیره دے، ضعیف دے، معضل دے، محمل دے، معتل دے. مړه هغه قسمونه دي تاسو پوهېږئ هم نه چې دا دوی صرف یو حدیث یاد کړی چې صحیح دی او ضعیف دی، نور په شړق هم نه پوهېږي چې دا صحیح څه ته وایي، دا صحیح تعریف څه دی، د صحیح تعریف څه دی، د منکر څه دی. دوی به منکر وایي، نو منکر بیل شی دی، منکر خو کافر کېږي. منکر بیل شی دی، معضل بیل شی دی، معلل بیل. دا د احادیثو اقسام دي، لیکن د سنت خو یو قسم دی چې کول دی. یا سنت زائد دی چې نبی علیہ السلام خپل خاص کار دی،
او یا سنت هدا دی چې ما او تا په عمل کو د هدایت د پاره دی دغه دی. نو احادیث قسمونه دي، د سنت قسمونه نشته دي. حدیث ویل کېږي خبر کولو ته، سنت کې وای عمل کولو ته، فرق پکې راغلی. بل په احادیثو کې خبرې راغلي دي، د پخواني زمانه قصې راغلي د بني اسرائیل، د را روانې زمانه پیشنګویان راغلي دي، مثالونه راغلي دي. نو دا قابل عمل خو نشوله. د عمل پخواني قصې باندې به تاسو عمل کې، په مثال باندې به تاسو عمل کې. مثال کے طور پر یا مثال یو پیشنګوی د چې هغه تاسو سره تعلق نشته او په هغه عمل. نو په احادیثو کې دا ډېر خبرې دي چې هغه قابل عمل نه دي، لیکن سنت ټول معمول بها دي، په ټولو سنتونو باندې عمل کیږي. دا خبره یاد ساتئ. بل سنت کې بشري تقاضا موجوده وي، بشري مطلب انساني حالت موجود وي، لکه نبی علیہ السلام په ناس ته امتیاز کړی، دا یو بشري تقاضا ده. په احادیثو کې دا خبره نشته دی، په حدیث کې دا خبر نشي راتلی، ځکه سنت د نبی علیہ السلام هغه کار ته ویل کېږي. حدیث کې خو کله د جبرائیل علیہ السلام خبر راغلی ده، کله حدیث قدسی راغلی دی، کله د بنی اسرائیل د پیغمبرانو خبر راغلی ده، کله پکې د یو صحابي خبر راغلی ده. نو ډېر ټولو ته اثر او حدیث ویل کېږي. او دا یاد ساتئ په دې دواړو کې ډېر غټ فرق دی. مونږ دا فرق وپېژنو پته به لګي. د سنت مقابل بدعت دی، د حدیث مقابل قول باطل دی. نو قول باطل څه ته ویل کېږي؟ هغه بیل شی دی. او بدعت چې دی هغه عمل ته ویل کېږي، هغه د سنت په مقابله کې راځي. نو دا یاد ساتئ مونږ او تاسو چې دی اهل سنت والجماعت یو. اهل سنت والجماعت هغه خلک دی چې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې هغه عمل کوونکی دی. چې کوم سړی په هغه طریقه عمل نه کوي، دا سړی په بیلاره شوی دی، بیخي بیلاره شوی دی. نبی علیہ السلام صحابي دی معاذ ابن جبل رضی الله عنه روان کړی دی. نبی علیہ السلام معاذ لاړ شه، یمن ته لاړ شه، ته به هلته قاضي خو بیا ډېر کارونه کوي، خلک به تا نه مسلې تپوسونه کوي. معاذ ته به څنګه کار کوي؟ وایي د الله رسوله زه به فیصله د الله تعالی په کتاب باندې کوم، په قرآن. نبی علیہ السلام وفرمایل معاذ که په کتاب کې په قرآن کې فیصله میلاو نشي، جواب وفبسنت رسول الله، زه به د نبی علیہ السلام په سنت باندې عمل کوم. وایي که په سنت کې درته میلاو نشو، نو نبی علیہ السلام صحابي فرمایي واجتهدوا ولا آلو، واجتهدوا برأيي ولا آلو، زه به خپله اجتهاد کوم، پروا به نه کوم، ځکه قرآن او سنت باندې ما ځان پوهه کړی دی. زه به اجتهاد کوم، زه به فقه ته کوزېږم، زه به قیاس کوم. نبی علیہ السلام د هغه په سینه باندې لاس کېښودو، لکه موږ شاباشي ورکو. الحمدلله الذي وفق رسول الله لما يرضى ويحب رسول الله. نبی علیہ السلام شاباشي ورکړله. وای الله تعالی تعریفونه دي چې هغه د پیغمبر اسلام قاصد له صحابي له دا توفیق ورکو چې دې دومره پوهه دی چې د الله رسول په کم خوشحالېږي، په کم راضي کېږي. الحمدلله د خفګان په ټیم کې وای او که د خوشحالۍ په ټیم کې وای. څه په څه ټیم کې وای چې سړی وای خوشحالي، خفګان په ټیم کې انا لله وای که نه، انا لله وای، او د خوشحالۍ په ټیم کې الحمدلله سبحان الله وای. نبی علیہ السلام خوشحاله شو چې ماشاءالله زما صحابي پوه دی. دې نه پته ونه لګېدله چې ډېر شي مسایل داسې دي چې هغه به قرآن کې ذکر وي، په سنت کې به ذکر وي، لیکن داسې مسایل به چې د قرآن او سنت کې به د هغه ذکر نه وي راغلی. نو ته بیا څه کې اجماع ته به لاړ شي، اجماع کې به د هغه ذکر وي. خو چې اجماع کې نه بیا به څه کې، نو بیا به راشي، بیا به مولوي صاحب نه به تپوس وکړم. نو دا مولا هم د قرآن او حدیث اجماع علم زده کړی دی. ته چې د دې خبره منې او د پخواني د علماو خبره نه منې، نو دا تا څه طریقه روانه کړې ده؟ مونږ که ځان ته اهل سنت والجماعت وایو، نو دې وجې نه وایو چې مونږ د نبی علیہ السلام په طریقې باندې روان یو. ته به وایو چې نبی علیہ السلام سنت ته خو سنت وایي، د جماعت ته ضرورت دی، د صحابه کرامو څه ضرورت دی، د صحابه کرامو ټول نه غټ ضرورت دی که نه، ځکه د نبی علیہ السلام په طریقه به څوک ټول نه زیات پوهېږي. د نبی علیہ السلام په طریقه څوک زیات پوهېږي؟ صحابه کرام پوهېږي او که نه پوهېږي؟ ما او تا زیات پوهېږو که صحابي به زیات پوهېږي؟ نبی علیہ السلام ته نږدې کم کس دی هغه صحابي دی، هغه زیات پوهېږي. نو چې نبی علیہ السلام فرمایي زما په طریقه زما صحابي زیات پوهېږي، نو هغه نه به تپوس کوئ چې دا کار څنګه دی. اوس تاسو له یو مثال در کومه. مثال دا دی مارکیټ کې چې یو شی مشهور شي، نو دا هغه مشهور شي نقل راوځي. که یو شربت مشهور شو، یو دوایی مشهوره شوله، یو خوراک مشهور شو، یو کپړه مشهوره شوله، نو د دې اصل په مقابله کې نقل خلک راوباسي. ولې؟ ځکه د دې شي ډېر زیات ګټه ده.
او د دې ګټې دپاره خلک راوتې دي چې دا ګټه مونږ هم وکړو، لیکن دغه اصل میټیریل نشي لګولی، اصل مال نشي لګولی، نو دوی نقلي مال ولګوي. شربت به دوی وایي چې دا شربت دی، نو د دې بوتل به حقه شات دي، کور به پې حقه شات دي، د شربت رنګ به حقه شات دي، لیکن شربت په هغه نه ځکه خو نقلي شو که نه، چې ځکه شربت هغه نه دی چې شربت هم هغه وي، هر څه هغه وي، بیا خو اصلي و که نه، خو دا نقلي دی. ګټه پې دې حقه غواړي چې بھائی ما ته دې ګټه میلاو شي، لیکن اصل شی دا نه دی. ګټه پوره غواړي لیکن شی پکې اصلي نه دی. نو بیا داسې کار وکړي کپنۍ والا هغوی وایي چې بھائی زمونږ شی اخلی، نو په دې به دا سټیکر لګېدلی وي، په دې به دا مهر لګېدلی وي، دا به پلانکي دکان نه میلاویږي، هله به اصلي، ګنې بیا به تا ته شی نقلي میلاویږي. دا خلک د کپنۍ وال د خپل اصلي مال خیال ساتي چې بھائی دا نقلي نه شي او خلک چېرته خفه نه شي. نبي علیه صلات وسلام ته پته ولګېده، ځکه نبي علیه السلام ته د رستنو فتنو پته ولګېده، الله تعالی علم ورکړو، نبي علیه السلام صحابو ته ښودلی و، پته ورته ولګېدې. وروسته هغه سړي خواره روان دي، خوراکیان را روان دي، د ملکه وکټوریا زامن را روان دي، ځکه چې د نبي علیه صلات وسلام د زمانې نه واخله د انګریزانو د زمانه پورې داسې هېڅ مسله نه وه. چې کله د انګریزانو دور رالی نو بریلویانو فتنه هم پیدا شوله، اهلحدیثو فتنه هم پیدا شوله، قادیانانو فتنه هم میلا شوله، منکر حدیث هم پیدا شوله، چکړالویان هم پیدا شوه، مړه د مال د میږو په شاتې مسلې پیدا شوې. د انګریزانو مونږ ته په خیرات کې پرېښودله، خپله لاړله، دا فتنې جوړاو شوې. نو نبی علیه صلات وسلام چې دا ځان یاد کړلو چې بھائی زه خو به یمه، لیکن زما طریقه به داسې نه چې هر سړی به وایي چې داسې دی، صحابي ته به وګورئ، زما کار به صحابي ته ګورئ چې دا صحابي داسې کوي او که نه کوي. که صحابي داسې کوو نو دا زما طریقه ده، او که صحابي نه کولو نو دا زما طریقه نه ده. لکه مثال در کومه، ځان به پویه کړ. اوس دو روایتونه دي، یو روایت کې راځي نبی علیه صلات وسلام متعلق راځي نبی علیه السلام په ناسته امتیازې کړي دي، بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام په ولاړه امتیازې کړي دي. اتا صبات قوم فبال قائما، نبی علیہ السلام رالی په ولاړه امتیازې وکړلې. اوس دوه قسمه روایت ټیک ته که نه. اوس به موږ وګورو چې دې کې یو طریقه خو موږ اخلو، سبق یو طریقه به اخلو، او دغه طریقه به بیا سنت وي چې موږ وکتل اکثر صحابه کرام وایي چې بھائی دا ناست دا روایت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت دی. تر دې پورې چې بی عائشې وفرمایل چې کڅوک وایي چې په ولاړه باندې نبی علیہ السلام امتیازې کړي نو دروغ ویلي، یعنی مطلب ډېر زیات ناسته نبی علیہ السلام کور کې هم وبارو، چېرته یو واري یو واقع راغلی ده نبی علیہ السلام یو ډیران خواته امتیازې کولو، هلته د ناستې شان نه، یا کله کله سړي په بدن باندې دانه وي، په دې خپه باندې په ملا باندې دړ وي، یا د ناستې ځای نه وي برابر، نو سړی د جواز صورت اختیارولی شي، په ولاړه باندې کولی شي. که مو خیال کړی بار ملکونه کې د ولاړې ځي نو ټیک دی، سړی کولی شي، څه مسله نشته دی، که ځان نشي نسخه کوي نو په ولاړه دې وکړي. اوس دا د نبي علیه صلات وسلام یو روایت دی، لیکن ټول روایت چې موږ وکتل نبي علیه صلات وسلام په ناسته کړی دی. نو د ناستې دا کار چې دی دا سنت شولو، او د ولاړې دا خبره دا حدیث شولو. سنت او حدیث کې مو فرق وپېژندلو. دا ولاړې دا خبره دا حدیث پاتې شولو، او په ناسته چې څومره روایات دي دې ته ویل کېږي دا سنت دی، دا ناستې دا کار دی، دې ته ویل کېږي. نبی علیه صلات وسلام چې مونځ کړی دی او ما تا څنګه کوو، بغیر پیزار کوو که نه کوو، بغیر پڼو کوو که نه کوو، لیکن یو روایت کې راځي نبی علیه السلام سره د پڼو کړی دی، سره د پیزارو کړی دی. اوس چې دا خبر را بهر پکې بند کړئ چې دا دننه پکې کولاو وي، چې تاسو بهر هم ولګوئ او دننه هم ولګوئ، نو دا جنریټر شریف دومره زورور نه دی. دا مهرباني. نبی علیه السلام ما څه خبره وکړله، نبی علیه السلام وسلام پیزار دا خبره په مونځ کې. اوس نبی علیه السلام سره د پیزار هم مونځ کړی دی، یو مونځ یې کړی دی، لیکن ټول مونځونه بغیر پیزار شوي دي. او د ادب مونځ څه دی؟ مونځ خو په ادب سره پکار دی. قوموا لله قانتین خاشعین، په خشوع خضوع سره مونځ کوئ. طریقه اوس د سنت دا ده، ځکه صحابه کرامو دغه طریقه واغستله. صحابه کرامو په ناستې امتیاز هم کړی دي، بغیر پیزاره مونځ هم کړی دي. دې ته مونږ سنت وایو. دا بله خبره چې دی دا حدیث پاتې شوله، ټیک ده، دې ته ویل کېږي دا حدیث دی. اوس ما ته لاړ شو هلته د خیره سره طواف کوو، نو طواف خلک خپیال خپې کوي چې کم معذوره جو په زانګو کې یا په ویلچیر کې، لیکن نبی علیه الصلات وسلام په اوښه باندې طواف کړی دی، اوښه باندې طواف کړی دی. څوک په اوښه طواف اوس کولی شي؟ یو سړی وایي زه عاشق رسول یم، زه په اوښې طواف کوم، دا ناجایز دی. ولې؟
رستنې صحابه کرام مات ګډ وو لیکن دوی یا پیاده کړه دي او یا چا ګرځولې دي لیکن په اوخي چا نه دي کړه. دا خصوصیت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. نو وس دې خبرې ته به دې روایت ته به موږ وایو چې دا حدیث شولو او دا خپې او پیاده پیاده دې ته ویل کېږي سنت طریقه. لږ ځان پوه کړئ. اوس به یو سړی پاسي زه قرآن او حدیث منم پتا به ډېر اثر وکړي او ډېر ښه خبره وکړه قرآن حدیث منې خو ټول د قرآن حدیث نه منې بیخي خو دې خو نه ځې. دا راته په دې دوه خبرو کې به کم کې لکه دا یو پرې چله کې تللی وم نو هلته یو غیر مقلد و ډېر به تبلیغان به یې تنګول ما ته زه په هر حدیث عمل کوم مې بس ډېر مه کوه په یو حدیث عمل وکړه. زه به ورته حدیث پیش کوم د بخاري شریف روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي اشربوا ابوالها والبانها د دې اوخانو پایم سکئ او د دې اوخانو میچازم وسکئ. مې اوس په دې حدیث عمل وکړه پای خو به دې سکلی د خیره خو مې راځه اوس په دې میچازو باندې عمل وکړه دا میچازي وسکه. هغه چې دا خبره واورېدله نو غریب پریشانه شو ما ته رښتیا داسې روایت شته دی مې قسم درته خورم شته دی او مې اوس درته دا بخاري شریف کولاوم ما ته ته څه کې مې زه خو اهل حدیث نه یم زه خو اهل سنت یم. اهل سنت دپاره جواب شته دی اهل حدیث دپاره جواب نشته دی. مې ته به څه کې ته خو یې د په هر حدیث عمل کوم راځه مې چې میچازي وسکې. سړی پریشان ما تا سره څه جواب ما ته تا سره څه جواب دی. مې زه اهل سنت والجماعت یم او د اهل سنت والجماعت جواب دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي استنزهوا عن البول میچازونه ځان ساتئ. ما سره بل روایت شته دی که نه میچازونه ځان ساتئ. نو چې ځان ساتو نو څکلی شو هسې تاسو ووایئ چې ځان به دې ساتو نو څکلی شو نو مونږ څکلی نه شو ځان به دې ساتو. مونږ مقلدین یو اهل سنت والجماعت یو. جواب را سره تا سره څه جواب دی ته خو په هر حدیث عمل کېده یو پرې ځان وساته یو پرې په ځان ووهه چې پته دې ولګي. بیا مې ورته دقه بل روایت پیش کړو چې نبی علیه السلام پایزارو سره مونځ کړی دی. مې تا به ټول عمر بغیر پایزار کړی راځه چې نن د پایزار سره وکړې په خلکو مې ډبې نو ما ورته مې ته وایې چې د په هر حدیث عمل کوم مې راځه په دې عمل وکړه وایي ته ولې نه کې مې زه خو مقلد یم که نه زه اهل سنت والجماعت یم زه په سنت عمل کوم زه په هر حدیث عمل نشم کولی ځکه حدیث منسوخ کېدی شي سنت نشي منسوخ کېدی. سنت منسوخ کېدی شي سنت نشي منسوخ کېدی. مسواک دی مسواک سنت دی. سړی مسواک را واخلي او غاښونه باندې وایي دا مسواک سنت دی. په دې ټوله ځمکه وګرځه وواڼه بر اعظمه باندې وګرځه هر ځای کې به مسواک دقه سنت دی. بله څه طریقه نشته دقه یو مسواک په هر ځای کې به سنت دی. ټوپۍ به په هر ځای کې سنت دی. پټکې به په هر ځای کې سنت دی. ګیره به په هر ځای کې سنت دا سنت دی. سنت په ټوله ځمکه باندې نبی علیه السلام سنت دی. لیکن راشه بدعت چې دی بدعت عادت رسم و رواج دا خو لسمی لپس خرابیږي. دلته خلک په اختر کې چې دی وریجې پخوي ښکته به خلک چې دی میچې پخوي هلته به چې دی ښکته خلک مټایانې خوري بل طرف ته به خلک حلیم خوري. دا خو عادتونه رواجونه دي. سنت خو یو دی. زه خو په سنت عمل کوم ته په څه باندې عمل کوې. نو سړی بیا ورو غونته کې راګون شولو ما ته بس خیر دی وایي زه به خبره نه کوم ډېرې مې خبرې نه مې چې بیخي غږ ونه کړې. مې تاسو د علماو سره چېرته ناسته نه کوئ علماو سره خبر نه امیان خلک غریبانان مزدوري کوي هغوی ته وایي چې موږ قرآن حدیث باندې عمل کوو دوی سر اوچت شو مړه ډېر غټ خلک موږ ته خو مولي صاحب چېرته دا خبره ونه کړله تا د ملا خبره چېرته اورېدلې ده. ما 3 کاله مخکې په دې ځای د اهل سنت والجماعت په تقلید ښه تفصیلي بحث کړی یاد دی تاسو ته 2 کاله زه تللی وم د دوبۍ کې ما اختر کړی دی دې نه مخکې کال ما ښه په دې اختر کې په دې بحث کړی ولې مې کړی دی ځکه زموږ خلک لاړ شي مزدورۍ له ډرایورۍ له بیلچې سیمټ دپاره لاړ شي چې راځي شو شیخ الحدیثاني راشي مولي صاحب ته شته مونځ نه کېږي خپې حیرتي کا لاسونه پورته کا امین په زور وایه دا کار داسې کوه دا داسې کوه شیخ الحدیث صاحب ته کم ځای نه فارغ شوی. اهل حدیث چا ته وایي اهل حدیث خو پخواني کتابونو کې که ذکر راغلی دی غټ غټ محدثینو ته ویل کېږي اوچت محدثینو ته اهل حدیث وایي. ولې د حدیث ماهر خلکو ته وایي د حدیث ماهر خلکو ته اهل حدیث وایي. اوس تاسو نه تپوس کوم اهل حدیث معنی په پښتو کې کوم راواخلو حدیث والا دغه ده که نه اهل حدیث مطلب حدیث والا. نو زه تا نه تپوس کوم چې ته ټماټر والا چا ته وي ټماټر والا خلک هغه کس ته وایي چې د هغه سره د ټماټرو ذخیرې خلک د هغه نه اخلي هغه ته خلک وایي دا ټماټر والا دی. واورې والا هغه کس ته وایي چې واوره خرڅوي ډېر شي واوره سره پرتې. کباب والا هغه سړی دی چې هغه سره کباب پخېږي او خلک ترې وړي دې ته کباب والا وایي. خښتو والا وایي چې څه ورته وایي چې څه ذخیره خو سره وي وستا ځان سره د 10 روپو 20 روپو 100 روپو واوره راغسته تا ته به څوک وایي چې دا واورې والا دی. خلک به دا نه وایي خلک وایي واوره وړي واورې والا نه دی واورې والا هلته واوره خرڅوي
دا کته ځان سره دړی ټماټر راوړې که نه دیګونو دپاره نو خلک به دا نه وایي چې دا ټماټر والا خلک به وایي چې دا ټماټر کور ته وړي ټماټر والا خو په بازار کې ناست دی ته چې ځان ته وایي د اهل حدیث یم حدیث والا تا ته څومره یاد دي تا ته څومره روایتونه یاد دي څومره قرآن یاد دي څه خو به درته یاد دي که نه نو چې تا ته څه یاد دي څومره یاد دي که تا ته ټول روایتونه یاد دي زه دې منم خو تا ته څومره یاد دي یو وتم نه یاد پښتو کې وتم نه یاد مات ګوډ وتم نه یاد یو سړی صحابي نه مني الله دې معافي کوي یو سړی صحابي نه مني د صحابي بې عزتي کوي ګډې وډې وایي دی به حدیث په مطلب پوه شي د حدیث په اقسام به پوه شي ما ته که ووایي چې مولوي صاحب ته خو ځان ته اهل سنت وایي نو ته په ټولو سنتونو عمل کې الحمدلله اهل سنت ویل کېږي په سنت باندې عمل کوونکې مونږ ځان ته اهل سنت وایو که نه مونږ په سنت عمل کوو دا اختر دا مونځ دا سنت طریقه ده او که نه ده خاص سهار 15 وخته سهار ماښام 15 وخته مونځ کوو هغه دپاره چردام کوو په هغه طریقه کوو چې کم طریقه نبي علیه السلام مونږ ته ښودلې ده دا په سنت عمل دی او که نه دی په روژه کې روژه پېشمنې روژه ماتې دا ټول طریقه ده دا د سنت طریقه ده مونږ په سنت عمل کوو که نه کوو حج چې په کم طریقه په کار دی په هغه طریقه خلک ځي او راځي دا سنت طریقې دي مونږ په سنت عمل وکړو او که نه ونه کړو د خلکو سره غم خادي کول د چا بیمار تپوس کول مړی جنازه کول جنازه وړل راوړل د بیمار تپوس کول د یو غریب سړي سرخېګړه کول دا ټول څنګه طریقې دي په دې ما عمل وکړو که ونه کړو تاسو پې عمل وکړو که ونه کړو دغه سنت دی او دې ته اهل سنت وایي اهل سنت مطلب دی عامل بالسنه په سنت باندې عمل کوونکې دا قصې درته ځکه کومه چې لږ ځان باندې پوهه شئ د لږ مال او دولت دپاره د معمولي د کجورو دپاره ځان له مذهبونه مه بدلوئ یو سړی به بهر تللی وي او راغلی به وي خلکو ته به یې سکوټر مې دله درکو او راواوړه بهر به تللی وي او راغلی به وي راځه تاله 1,00,000 روپۍ درکمه دا په دې ښار کې چې کم غیر مقلدین ناست دي ما ورسره په څوکۍ کې بحث کړی دی څوکۍ کې په څوکۍ کې مې ورسره بحث کړی دی خو ما سره بحث نه دی کړی مې کسان راوله کې بنو خبرې به وکړو هغه ورځ دا هغه جومات کې چې کم جومات باندې وس زمونږ انتظامیه ناسته ده څوک پرې په هغه جومات کې مې د دې روجو کې تللی وم او په روجو کې مې په ښه مضبوط تقریر کړی دی دا نه ده چې نورانی تاسو ته لګیا دی زورور دی الحمدلله هغه ځای ته تللی یم چې کم دی کې تاسو غږ نه شئ کولی هغه ځای ته تللی یم هلته مې خبرې کړې دي خامخامخ د ډیویژن مشران را سره ناست لیکن زه حیران یم زموږ دا خلک سادهګان دي که چا ورته لږ لږ پاڼې وخوړلې بس حیران به شي هلکه په خپل علما اعتماد وکئ په خپلو مشرانو اعتماد وکئ ستاسو دا طریقه ولې غلطه طریقه ده 1400 کاله وشول 1400 کاله هغه طریقه روانه ده کم طریقه چې مونږ ته نبي علیه الصلاة والسلام ښودلې ده مونږ کې امام منو نو څه پیغمبر ورته نه وایو امام ابو حنیفه ته مونږ څه پیغمبر وایو مونږ ورته پیغمبر صحابي ورته هم نه وایو مونږ ورته یو تابعي وایو ځکه تابعي دی د صحابي شاګرد ته تابعي وایي تابعي دی په عالمانو کې اوچت عالم ورته وایي ځکه اوچت عالم دی د هغې مسلې 12,90,000 مسایل هغه جوړ کړي دي 12 لکه او لس کم څه ورته وایي 90,000 ته څه وایي 10,000 مسلې جوړې کړي دي څوک به جوړ کړي زه درته سوره فاتحه لولم ته تې ماله یو مسله راوباسه ځه زه برته بخاري شریف کېدم ته تې ماله 6 مسلې راوباسه ځه 12,90,000 مسایل راوباسل څه آسان کار دی هغه سړی چې هغه په 8 کاله کې حفظ کړی و هغه سړی چې هغه 55 حجونه کړي دي هغه سړی چې ټوله شپه به هغه په ټوله شپه کې به هغه به قرآن لوستلو 40 کاله پورې هغه امام هغه سړی 40 کاله پورې د ماسخوتن په چردام باندې به د سحر منظوم کولو په اوړي او جمع کې به دقه یو سیستم روانو چې هغه ته به په خپل مجمع کې 40 فقها بناسو 40 فقها حیران بشي عبدالله ابن المبارک غونته کې سړی یحیی ابن سعید غونته کې سړی یحیی ابن معین غونته کې سړی وایقی ابن جراح غونته کې امامان خلق هغه به دغه په مجمع کې ناسو مسله به ټنګېده را ټنګېده بیا به پاس ول چې دا مسله ده 40 کسان 40 مولیان خو د توتکان کې نشته دی چې ته راغونډ کې صحیح مولیان اس یو قاریان ماریان خو د دنیا دي مولا پکې عالم پکې صحیح نشته دی چې هر سړی ځان ته مفتی وای زم مفتی ما فتوا درکړه دا کوم نه ابتدا کړی دا په دې کلی کې خو مفتی قیس حضرت ساجد سے مفتی دی چې هغه ابتدا کړی نور خو چا نه کړی کچا کړی او واسي کاغذونه داخل کړي نو دې ته مفتی نه وای ما د تخصص فی الحدیث کورس کړی دی 2 کاله د حدیث ما ماهری اغستی دا پی ایچ ډی ما ډیګری اغستی دا
زه په هغه باندې دونه فخر نه کوم او په سرې نه ګرځم. اهل حدیث راځي نن سبا په سرې ګرځي. زه اهل حدیث لکه تا کم نه دا ډیګري اغستې ده. ما خو دومره غټه واسطه اغستې ده. په رحیم یار خان کې یو غټ عالم شریف الله خان مرحوم صاحب، هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دومره شارټ کټ نسبت وو چې نن سبا اوچت علما چې تر واخله، مفتی تقی عثماني صاحب غونته کې شخصیت را واخله، د ریوانډا بزرګان را واخله، د هر ځای را واخله. 29 واسطې دي د نبی علیه السلام سره. سو 29 واسطې د استادانو او هغه بزرګ چې د لاړه ما دغه 14 واسطې وي د نبی علیه السلام سره. 14 زما ولسمه واسطه دغه سره. زه دغه شاګرد ما ولسمه واسطه دغه سره. دا خبره تاسو ته پته نشته ځکه که تاسو خبرم شي د دې تاسو پیسو ورکړئ، تاسو مولوي صاحب ته او دا ما غټ کړهو کړی دی. دا د علم اوچت معیار دی. دا چې کله شاګردان راشي هغوی ته پته لګي چې دا سند قیمتي دی او که نه دی قیمتي. په منځ کې 15 واسطې زما ختم شوي. ولې؟ ځکه موږ کړهو کړی دی علم ته چې مونږ دې له نه وتلي چرګان له لاړ شي او راشه خلکو ته ستاسو منځونه خراب. په علاقه کې فتنه پرور خلک پیدا شوي دي. خوا او شا کې غریبانان په دې باندو کونډو کې راغونډ کي، چاله سلالچ ورکي، چاله سلالچ ورکي. نو مهرباني وکړئ په خپل مذهب باندې ټینګ شئ، په خپل عقیدو باندې ټینګ شئ. ګنې داسې به زر زر وخوایږئ چې د ایمان به مو پته مو ونه لګي. مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب زمونږ عظیم محدث و چې وفات شولو، د 10 لاک نه زیات خلک دغه په جنازه کې شریک. زه بیمار وم، زه چې هغه ورځ کې ناظم شوی وم، زما بیماري وه، ما ته داسې ټایفاید بیماري وه. سره د بیمارۍ نه زه تللی یم، ما هلته 3-4 کیلومیټر خو زه صرف پیاده تللی یم، ځکه ګاډي بند وو، جنازهګاه ته ځان رسول ګران کار دومره. او د دوی مې یو شیخ الحدیث وفات شوی عبدالسلام رستمي، زر خلک په هغه جنازه کې نه وو. ولې؟ چې یو سړی د حق مسلک نه واوړي بې حقه ته هغې بیا څوک عزت نه کوي. ته به دنیا ډېره وخورې، ډېر به درته خلک مال او دولت راوړي، لیکن د روپۍ عزت به دې نه وي. روپۍ عزت به هله جوړېږي چې کله په مسله حق باندې قایم وي. نو الله تعالی دې په حق دین باندې موږ ټینګ ساتي، قایم ساتي. دا خبره ځکه کومه که کم یو سړی دا خبره کوي چې بای احناف په غلطه باندې دي، تاسو په کفر او شرک روان یې، ستاسو منځونه خراب دي، نو اول خو یې مونږ ته مخامخ کا. ښه صفا درته یم، مونږ ته یې مخامخ کا. ما دلته څو کسان ته ویلي مې مناظره به کوو، ښه په خوړ کې به کوو چې خلکو ته پته ولګي چې دا اوبه څه ته وایي، دا پی څه ته وایي، دا ګز او دا میدان څه ته وایي، چې پته ولګي خلکو ته. وایي نه په جوماتونو کې به کوو، پټ به کوو چې خلکو ته پته ونه لګي، چې بیا سبا بیا مونږ ته وایي چې بیا دوی نه دي راغلي. په میدان په کار دی خبره چې پته ولګي. بهرحال نورې زما خبرې ډېرې دي، نور ته نه یم، خو صرف دا عرض کومه چې لږ په خپل مذهب باندې ټینګ اوسېږئ، خپل علماو ته بد مه ګورئ. دا وایه چې بی ما که 50 کاله تېر کړي په دې امام پسې مې مونځ کړی، دی ټیک دی نو زه هم ټیک یم. که دی نه دی ټیک جو زه به هم نه یم. چې زه ټیک نه یم ستاسو مونځونه به وشي، هسې تاسو وایئ وبه هم شي مونځونه. 1400 طالبان وو په کوډي کې زما په کال باندې، او خپل شیخ صاحب زه به په دې سټیج ودرولم او ما ته به چې دی هلکان ته مونځ ښیه، الله اکبر نه واله سلامه پورې ما ته چې کېنه پاسه داسې 1400 علما به وو د دور حدیث، 1400 علما د دور حدیث. زه به پاسېدم په سټیج باندې، ما ته به د طریقه مونځ ښودل چې ته به داسې داسې مونځ کوې. 1400 علما چې یو مونځ پاس کړي، هغه مونځ یو که نه به وي. زه به دوی ته وایم ته راشه ما ته یو رکعت پاس کړه د حدیث نه. بس زه تاسو ته سوالونه در کوم، سوالونه ترې کوئ، ورته وایم ما ته 2 رکعته د حدیث نه ثابت کا، د الله اکبر نه واخله تر سلامه پورې، چې کم کار کې د هغې خبره به ښې چې دا کار دی، اوس ودې ښې، خبره ختمه. مونږ 60 رکعته تراویح کول، په دوی به دوی اعتراض کولو، وایي 8 رکعته دي. هغې موږ جوابونه ورکړي دي، خو زه د بل خبره کومه. ورته وایي چې ته دا 60 رکعته ولې نه منې؟ وایي نه نبي علیه السلام نه دي کړي. 8 رکعته ولې منې؟ وایي نبي علیه السلام 8 رکعته ویلي دي. صحابي خو 60 رکعته کړي دي. عبدالله ابن عمر وایي د صحابي خبره نه منو، د نبي علیه السلام خبره منو. دوی دغه وایي د صحابي خبره نه منو، د نبی علیه السلام خبره منو. دا اوس عوام په ذهن کې شک او شبهات راولي، ولې صحابي د نبی علیه السلام په خبره نه پوهېږي. کم ځای کې صحابي ویلي دي چې 60 رکعته کوو 8 نه کوو، دا غلطه خبره. نبی علیه السلام د 60 ذکر د 8 ذکر نه دی کړی. زه بل سوال کوم، ورته یې ټیک ته زه 8 او 60 پرېږده ځه، خو دا تراویح به څو ورځې کوو، به کوو. نو که دوی وایي چې ټوله میاشت به کوو، نو ورته یې حدیث راته وښیه، د ټولې میاشت حدیث وښیه چې پوره میاشت به موږ تراویح کوو. نو بیا به دې راشي صحابي وایي ټوله میاشت کړي دي. نو هغه صحابي خو درته زم ښیم چې هغه 60 رکعته کړي دي، د 60 نه منې او د ټولې میاشت منې. د هغه صحابي
شل رکعاته کړي دی هغه نه منم او د ټولې میاشت ختم به پکې کوو که نه کوو وایي کوو به پکې دا راته حدیث وښه وایي نه کوو نو ته دا حدیث وښه بله خبره ورسره مه کوئ چې خبره کوي ورته حدیث وښیه ته خو د قرآن حدیث نه خو دې خبرې نه کوې که نه نو ته وایي ما ته حدیث ښایه بس چنګ چونډ به نه کې ټلیفونونه به نه کې واټساپ به نه استعمالې یوټیوب به نه استعمالې چې باید ورګه ته هغه نه ولې تپوس کې ته چې د هغه نه تپوس کې هغه ستا امام دی هغه ستا رسول دی هغه ستا خدای دی چې تا د اهل حدیث مولا نه تپوس کې دی درته حدیث بیانې چې دی بیانې ولې نبي علیه السلام بیانې یعنی مطلب د دوی مولا چې دوی ته بیانې نو ټیک ده او که مونږ ورته بیانې نو غلطه ده چې ته یې کوې جو ټیک ده او که زه یې کوم جو غلطه ده